چې مخ په وړاندې باندې ځي نو په لارې باندې د هغې سره څه خلک داسې ملګري شي چې هغه د خپلو مفاداتو په چکر کې یا خو داسې چې هغه د دې اصلاحي تحریک د دې په تیز رفتارۍ سره د ترقۍ نه مرعوب شي او د هغې سره ملګرتیا شروع کړي او یا داسې چې خپلو مفاداتو د تحفظ په خاطر باندې د غالب قوت ملګري شي. یو قسم خلق داسي. دویم قسم خلق اغي چې هغې ته دا پته نه لګي چې یاره ټیک بدایي که دا به خو د غالب قوت سر رواني څه مفادات یې نه وي څه ظاهري مسایل یې نه وي خو د خپل کم علمۍ په بنیاد باندې اعتماد نشي کولی نو په ظاهر باندې دا دواړه یو شان ښکاري خو په دې احادیثو دوه دریو کې دا فرق واضح کړی شو چې څه خلک داسي چې په هغې کې دا صفتونه خو موجود یي خو هغه د غالب قوت ملګرتیا خالصتاً د مروب کېدو په وجه باندې کوي د هغې د اصلاحي فکر او د دعوت سره یې څه کار نه او څه خلک داسي چې هغه د خپل کم علمۍ یا د خپل ناپوهۍ په بنیاد باندې دغه خویونه ورپکي خو هغه د غالب قوت ملګرتیا خالصتاً د هغې د غلبې په وجه باندې نه کوي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدني ژوند د ملګرتیا یو حیثیت هم دا و چې څه خلک داسې وو چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره داسې ملګري وو چې د هغه په هره خبره باندې به هر قسمه قربانۍ ته تیار وو هغه مؤمنان مخلصان دي او څه خلک داسې دي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هر وخت او د هغه د ملګرو سره هر وخت بر سره پیکار دي هغه کافر دي. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم د غلبې د قوت په بنیاد باندې چې په مکی مدینه کې حکومت جوړلې او مسلسل فتوحات کوي نو څه خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مسلمان په نوم باندې روانو دغه اصلاحي تحریک ارکان او کارکنان جوړ شوي مؤمنانو خو عمل وی چې دی نو هغه په دغې دواړو زمرو کې راته نو علما وی دا منافقت دا دوه قسمه ده. یو هغه دی چې د سړي د روب په بنیاد باندې اسې د مسلمانانو سکینی پاسی نور زړی مکمل عقیده او فکر مکمل له کفار وي نو د هغې نه بیا دغه خویونه صادریږي نو دغه هم د کافرو په شان دي. پاتې شو هغه خلک چې هغه عقیده او فکر یې د هغې نه دی خو د مسلمانانو سکینی پاسی او دا خویونه ورپکې دي نو دې خلکو ته منافقت نشانیانو والا ویلی شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دا روژه نیسي که دا مونځ کوي او که دی دا دعوه کوي چې مسلمان یم خو د دې مسلماني دې ته څه فایده نه رسوي نو دا خویونه چې په چا کې په دې دنیا کې راشي په دې وخت کې راشي په دې خویونو کې چېرته یو خوی په چا کې موجود وي نو موږ داسې نشو ویلی چې دا سړی هغه منافق دی کوم چې د مدینې منافقانو هغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې تمیز کولی شو. زمونږ د تمیز یو لار پاتې ده هغه دا چې د قیامت په ورځ الله تعالی په خپله باندې د سړي یو طرف ته بل طرف ته تقسیم وکړي لهذا موږ په چا د منافق فتوه خو نشو لګولی خو دومره ده چې دا ویلی شو چې دا نښه په دې پلاني سړي کې ده نو په ده کې د منافقت خوی دی نو د یو خوی پکې دی دوه خویونه پکې دي نو دا کم کم خویونه دي چې په دې احادیثو کې بیان شوي دي نو هغه څلور نښې دي په نمبر یې واورئ الفاظ چې دي نو هغې د یادولو خواري کول پکاري. وعن ابي هريره رضی الله عنه حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي آیت المنافق د منافق سړي نښې ثلاث درې او دا الفاظ خو د بخاري شریف دي خو مسلم چې کوم کتاب دی نو هغې پکې یو دوه ټکي اضافه نورم ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره دا ټکي م ویلي چې و ان صام اگر چې روجې هم نیولي وصلا او منځونه هم کړي وزعم او دې دعوه کوي چې انه مسلم دی مسلمان دی نو دا د منافق درې نښې دي کمې کمې دي وایي اذا کله چې حدثه د چا قصه بیانوي خبره کوي کذبه دروغ وي خبرې بغیر دروغونه نشي ختمولی و اذا وعد کله چې وعده وکي اخلفا نو د وعدې مخالفت کوي و اذا او کله چې اؤتمنا په ده باندې اعتماد وکړی شي د څه خبرې نو خانه دی په اعتماد پوره نه خیږي. دا درې واړه نښې حدث معنه ده کله چې قصه کوي قصه یعنې د تېرې زمانې خبره چاته کوي یا چا څه ویلي او بل ته وایي نو خپلې شپې ته پکې لګوي
شوی به یو شان دی به بیانې بل شان دی نو اذا حدث کذبا باغی کی دروغ وای نو په دې وجه په خبرو کې د دروغ نه دان ساتل پکار دي ګنې منافق نه خبر پکې موجود دی او چې کله واده وکي نو مړه سړیا مونږ د ډېر خلک ته خېجولې دا خو لا یو دی نو یو خو نه ده چې دې درته شمار کوم نو بلا واده می کړی دي نو د منافق سړي بل نه خداره چې دا وعده کله چې د چا سره سواده وکي نو اخلفا د خپل وعده خلاف ورزي کوي دریم خوې چې دین رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله په د اعتماد وکړي شي دا اعتماد چې دا په مختلفو طریقو یو کله سړی په چا باندې د پیسو اعتماد کوي کله د ځان مشر کی ویل کته به زمونږ مشري کې او زمونږ پریاد به خلکو ترسه هغه وی ټیک د بالکل تاسو پریاد رسه ما تاسو چې کوم دینو خیر خوایم هغه چې کله ته مشر کې نو هغه بیا ستاد خیر خواهی په دې باندې د خپل خیر خواهی غم راغسته ستاد جړړې د پرې کولو په غم کې نو دې ته وی ادامه اعتماد دی یا څوک چا سره په محفل کې ناشي ویل کدا خبره ته کوم قبول ته ونه کی دا ټول اعتماد دی پتا چا اعتماد وکړو د مال اعتماد وکړو د عہده اعتماد وکړو د منصب اعتماد وکړو د خبره اعتماد وکړو نو اذا تمنا کله چې په اعتماد وکړي شي خانه نو دې په اعتماد پوره نه خېږي او یو بل حدیث دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه دغه درېونه خبرې ذکر کړي خو یو خبره پکې سیوا کړي هغه وی چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اربع سلور خوینه دي من اغزړې کنا چې موجود شي دا سلور خوینه فيه پاغه کې نو کان دا سړی بی منافقا خالصا سچا منافق بی ومن كانت کم سړی چې فيه پاغه کې خصلت یو خوی منهن د دې سلورنا نو کانت یب فيه پدې کې خصلت یو خوی من النفاق د منافقت کدا سلورونه خوینه پکېونو دته خو موږ سچا منافق ویل شي وګړه سلورونه پکې په یو دی نو یو پکې دو پکې نو موږ وایو 25% منافق دی 50% دی 75% دی نو پدې کې به یو خوې د منافقتي حتا يدعها تر هغه پورې چې د خوې پرې خې نه توبه ته نه ایستلی هغه سلور خوونه کم دی وای اذا تو مینا خان کله چې په اعتماد وکړي شي نو خیانت کوي و اذا حدث كذبا کله چې د یو خبر بل تکي نو دروغ پکې وای و اذا عاهد کله چې معاهده کوي د چا سره غدرا نو بیا پکې دوکه کوي په معاهدو کې دوکې کوي و اذا خاصم اغسلورم پکې دا دی چې و اذا خاصم کله چې د چا سره په جګړه شي نو فجرا بیا کنځلې کوي لا سینرسی نو کنځلې کوي یا خیرې کوي لعنت کوي او فجرت کوي نو لان تان کوي خیرې کوي او فجره کنځلې کوي نو دا سلور خوونه چې پچا کې مکمل راشي دا مکمل منافق دی چې پچا کې یوي نو دا یو قسم منافق شو بیا پیغمبر علیه السلام د منافق سړی مثال بیانوي وای څنګه چې په دې ګډو بيزو کې د کم ګډي بيزي چې دین او اغا د پښتو کې هغه ته وار ورته وي وار کله چې په ګډه بيزي باندې هغه وخت راشي نو هغه بیا د خپل نر سره د ملاویدونه بغیر وخت نشي تیرولای نو چې بیا ناری وي او کله یو ریول لمنډي وي کله بل ریول لمنډي وي نو د منافق سړي مثالم د اقي ګډي بيزي په شان دی چې هغه وار راوړي نو کله یو طرف ته دی کله بل طرف ته دی خپل مفادات راغستي نو چې هغه خپل مفادات د کم طرف نه پوره کیږي نو که په اسلام کې پوره کیږي جزان ته مسلمان وي که په کفر کې پوره کیږي جزان ته کافر وي چې د کم ځای نه مفادات پوره کیږي د کم ځای نه هغه مقصد پوره کیږي بس دی بیا د هغه ملګری دی نو عن ابن عمر د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی مثل المنافق مثال د منافق سړی کشاته پشانتی د ګډې دی العائرتی چې هغه وار راوړی بین الغنمین چې هغه او تر ګرځي بین الغنمین د دوو ریوړو د ګډو بيزو په منځ کې تعير الى هذه کله دی یو طرف ته ور منډه کوي مرتن یو ذل و الى هذه او دی بل طرف ته مرتن بل ذل په دې وجبانی دا خوینه سلور وانه چې کوم دی دا په مونږ کې پچا کې یو پچا کې دوا پچا کې درې پچا کې ټول موجود دي
موږ په دې زمانه کې یو بل ته دا نشو ویلی چې تاسو چا منافق یې خو بهرحال دا خویونه د منافقت دي او د منافقانو متعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو ته الله تعالی وایي چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کافران خو پرېږدوه منافقان به جهنم په لاندنۍ کنده کې پراته نو په کار ده چې دا خویونه په موږ کې موجود دي نو چې ځان نه وباسو که نه را پکې الله تعالی دې زموږ نه لرېږي نو که نه را پکې نو چې آینده دپاره چېرته داسې موقع راځي نو چې د چا قصه کوو چې دروغ پکې ونه وایو اول وعده کوو نه چې وعده وکړو بیا یې هوبهو سر ته رسوو د چا سره چې مخالفت هم راشي اختلاف هم راشي نو په اختلاف کې د کنځلو او د هغه ته د خیرو کولو په ځای باندې هغه خپل اختلافي خبره باندې باس کول پکاري او چې څوک را باندې اعتماد وکړي یا په چا باندې اعتماد وکړو نو هغه اعتماد کې پوره وخیجو الله تعالی دې موږ د عمل توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين